سلامونه ملګرو انډیا د ایشیا کپ 2025 نه انکار وکړو. انډیا وایي چې ایشیا کپ 2025 کې زه شرکت نه کوم. اوس انډیا د ایشیا کپ نه انکار ولې کوي؟ آیا انډیا د ایشیا کپ نه انکار کول شي کنه؟ په څه وجه باندې انډیا انکار کوي؟ مکمل تفصیل در سره شریکوم چې ووري حیران به هم شي. ګوره ایشیا کپ چې کوم دی دا منیج کوي ایشین کرکټ کونسل. د دې آی سی سی د دې سره سکار نشته دی. دنه کې یو ټیم بایکاټ کوي نو بالکل کول شي چونکه ایشیا کرکټ کونسل په سبب پابندي سو جرمانه لګول شي، خو دومره غټه جرمانه نه چې یا دومره غټه پابندیم نه چې انټرنیشنل کرکټ دروازې پاغه ټیم باندې بند شي. دا ایشیا چې کم ټیمان دي دا خپل دغه دی، مطلب دی کې د آی سی سی کار نشته دی. نو دینه یو ټیم بایکاټ کول شي. دا نه د ایشیا چې د کم د آی سی سی ټورنمنت ورلد کپ یې غینه انکار کول شي، خو غینه انکار کول چې کم یې ټیم د ډیر زیات نقصان ور کوي. او ایشیا کپ نه هم لوبډله انکار کول شي. خو انډیا ریزن سو خو له پس وجه انکار کړی دی. میډیا سورسز میډیا سورسز وایي چې انډیا په دې وجه د ایشیا کپ نه انکار کړی دی چې د ایشیا کپ چې کوم دی د هر څه چې کوم دی دا محسن نقوی په لاس کې دي، ځکه د ایشین کرکټ کونسل مشر چې کوم دی هغه دا وخت محسن نقوی دی. دینه مخکې جی شاو ایشیا کرکټ کونسل مشر جی شاو، خو جی شاو اوس د آی سی سی چیرمن دی. وروره هغه ځان له غټه بلا د اوس په دې عہده څه کوي؟ نو دا عہده چې کوم د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن جی شا لا پاتې شوی و. نو انډیا کرکټ بورډ وایي چې کله د یو ټورنمنت مشر دغه وی محسن نقوی وی پاکستان وی نو هغه ټورنمنت کې موږ شرکت نه کوو. نو که تاسو له یاد شي چیمپئن ټرافي 2025 هوسټینګ هم پاکستان سره نو هغه نه بیا ولې انډیا انکار نه کولو؟ هغه نه انکار نشو کولای ځکه چې هغه د آی سی سی ایونټو او هغه د پاکستان او انډیا چې کم حالاتو بدل و. اوس د جنگ نه پس چې کم دی نو مودي چې کم دی هغه د انډیا عوام زړه کې ځان له دوباره ځای پیدا کوي، خو مشکله ده. د ډیر د نفرت کار جوړ شوی دی. اوس هغه پاکستان خلاف تقریرونه کوي، پاکستان پسې بد رد وي، کنزل ویناګانې په خپل سپیچونو کې کوي چې زدا عوام به بیا ما سره شي. خو نه جی عوام چې کم دي د مودي خلاف شوی دي. نو مودي وایي راشه د ایشیا کپ چې کم دی دینه و انکار وکړي دی شي په دې موږ سره و انکار به په دې وجو کو چې د مشرتیا پاکستان سره د موږ پاکستان سره لوب کول نه غواړو. ځکه سارو غنگولی وایي کنه، سارو غنگولی او کو کو یار سارو غنگولی نه بل لیفت هینډ بیټسمن سو ویرات کوهلی سره چې جګړه کړې و یار د انډیا نوم رانه ایر شو یار. ځکه ګوتم ګمبیر وایي که چېرې د ما په وس کې وه نو ما په پاکستان سره اسم میچ نه کړی، ما په پاکستان سره د آی سی سی ایونټ نه هم انکار کړو، ما په پاکستان سره د ایشیا کپ نه هم انکار کړو، ما په پاکستان سره بیخیړو میچ کولو نه. دا ګوتم ګمبیر وایي. خو وروره پاکستان اور انډیا میچ په یو ټورنمنت کې نه وي نو هغه ټورنمنت ناکامه دی، که د آی سی سی دی او که هغه د ایشیا کرکټ کونسل دی. په دې میچ باندې خو دوی پیسه ګټي او چې دوی پیسه نه ګټي نو دا دومره ملکونو بورډونه به چلی څنګه؟ لکه منم انډیا سره خپل پیسه شته، بورډ سره دومره پیسه چې دومره پیسه آی سی سی سره نشته. خو آی سی سی هم پیسه غواړي. آی سی سی ګوره پاکستان، انډیا، سریلانکا، بنگلاديش، انګلند، استرالیا، ساوث افریقا، نیوزیلند، یو ای ای او نیپال، قطر، عمان د ټولو بورډونو ته آی سی سی فنډینګ کوي، پیسې ولا ورکوي. وروره نو کوس چاري د پاکستان او انډیا میچز نه کیږي نو آی سی سی به پیسه پسه ګټي، او آی سی سی چې پیسه نه ګټي نو کرکټ خو تبعی طرف ته روان دی. نو د پاکستان او انډیا میچ په چې ټورنمنت کیږي کنه د آی سی سی وی او که ایشیا کرکټ کونسل نو کې بل دواړو لوبډلو میچ خامخا کیږي، خامخا بر دې دواړو لوبډلو میچ کیږي. او چې دا دواړو لوبډلې په ټورنمنت کې نه وي نو بیا ټورنمنت نه دی. که ایشیا کپ کې انډیا نه وي نو دا داسې شو چې ټول یو ټورنمنت نه دی بلکې دا د ملکونو یو خپلو کې یو سیریز دی. او که چېرې پاکستان پکې نه وي نو هم دا داسې شو چې لکه دا یو کپ نه دی بلکې دا یو سیریز دی. اوس تاسو دې حواله سره لري خپل قیمت رای موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.